السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قابل احترام رونو، زمونږ الحمدلله د ایم پی نیوز باندې د هر اتوار په ورځ باندې پروګرام دینی پروګرام چې دی دا وی تقریبا 35 منټ یا 40 منټ، نو په دې کې دا بالکل محض دینی پروګرام وی او دینی موضوعات باندې په دې باندې بحث کیږي. قال الله قال الرسول په دې باندې بیانېږي، د قران پاک مبارک آیتونه او دارنګه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث مختلف موضوعات باندې. نو تاسو ته زموږ دا درخواست دی چې کم از کم مونږ او تاسو په دې کې برپور حصہ دا واخلو. حصہ به مونږ تاسو په دې طریقه باندې اخلو چې یاره دا یو اورو په خپل باندې او بل دا چې دی نو هغه شیر کوو زیاده تر، نو ان شاء الله مونږ او تاسو ته په دې کې الله رب العزت انتهایی اجر راکړي. ګوره رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي الدال علی الخير كفاعله. دین طرف ته رابلون کې داسې دی لکه دی چې په خپل باندې دا عمل کوي. نو مثلا یو سړی هغه زمونږ یو میسج دی وکتو یا دارنګ مونږ یو دینی پروګرام هغه شیر کو هغه وکتو، د هغې د وجې نه د هغه زندگی بدله شوه یا دارنګ چې دی هغه دینی جذبه دینی ولولۍ پیدا شوه او په یو عمل باندې هغه راغی، نو صرف دا نه دی چې هغه ته به د دغې اجر میلاویږي، نه بلکې الله رب العزت په مستقل مونږ ته د دغې د شیر کولو اجر الله رب العزت راکوي. ګوره دا دنیا د الله ده، دا تمام په تمام څه چې دي دا د الله دي. نو په کار دا چې دا څومره نعمتونه الله مونږ ته راکړي دي چې دا مونږ د الله رب العزت د دین دپاره هم کم از کم مونږ استعمالو. ګوره مثلا فیسبوک سره استعمالی یا دارنګ واتساپ وغیره استعمالی، نو خلک وایي دا ویډیوګانې وکتلی شوې دا ختمې شوې، نو دا ختمیږي نه بلکې په اصل کې د دې د سیو کېدو او د دې د محفوظ کېدو یو ځای دی او هغه د الله په نسبت باندې محفوظ کېږي. چې کم مثلا یو بهترین پروګرام او دارنګ یو ښه خبره د نبی علیه صلات وسلام یو مبارک سنت یا دارنګ چې دی د نبی علیه صلات وسلام یو حدیث دا مونږ واورېدو او بل ته مو ورسو، نو یو خو دا چې مونږ ته به د دې اجر الله راکوي. او دویم نمبر نبی علیه صلات وسلام فرمایي نظر الله امرأ سمع مقالتي. الله رب العزت دې تر تازه ساتي زما هغه امتی چې دې زما یو خبره چې دې دا واوري فحفظها او دا چې دې خپل یاد کی ووعاها د ځان سره محفوظ کی، دا نه چې صرف د ځان سره بلکې واداها کما سمعها، او په کومه طریقه باندې چې دا اوریدلې ده په هغه طریقه باندې دې مخکې چې دې هغه نور ته ورسي. نو د نبی علیه صلات وسلام دعا ده چې الله دې تر تازه ساتي. نو چې د نبی علیه صلات وسلام دعا دا یو انسان ته چې دې هغه په باره کې وشوه نو د هغې په قبلېدو کې څه شک نشته، دا خو به لازما قبلېږي. نو د دې د وجې نه دنیا ګانې او دارنګې فضولیات خلک شیر کوي. نو په کار دا چې په حیث د مسلمانۍ مونږ او تاسو لازما دا پروګرام چې دی انشاءالله چې دا اورو هم او دا شیر کوو هم، الله رب العزت عمل کولو توفیق راکړي.